بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه 134 نمبر سبق دی او درس نمبر الدرس الحادي والثلاثون 31 نمبر درس دی. په نن درس کې به موږ د فعل ماضي مفرد مذکر باس کوو. په دې کې به موږ یو صيغه باندې ډېر مشق کوو، یعنی د واحد مذکر غایب صيغه باندې، یعنی د فعل ماضي واحد مذکر غایب صيغه باندې به ډېر زیات زور ورکو، ډېر زیات مشق په هغې کوو. د دې نه مخکې درس کې موږ د واحد متکلم فعل ماضي او د واحد مذکر حاضر فعل ماضي باس وکړو. انشاءالله نن به د فعل ماضي واحد مذکر غایب باس کوو. سعید یقول، سعید وایي، یقول معنا د وایي، دا د فعل مضارع صيغه ده، د حال او مستقبل دواړو د معنی کولی شي. سعید یقول، سعید وایي. خالد اخذ واخسته، وایغسته، دا د واحد مذکر غایب صيغه ده. په دې کې هو ضمیر دی، د خالد ته راجع دی. نو اخذ هغه واغستو، اخذ هغه واغسته، هغه څوک دی؟ مخکې ته ذکر شو خالد. نو خالد اخذ، خالد واخسته رساله خط والده د خپل پلار، والده د خپل پلار. خالد د خپل پلار خط واغستو، خالد د خپل پلار خط واغستو. خالد اخذ، سعید یقول، سعید وای خالد اخذ، خالد واغسته رسالة والده د خپل پلار خط، رسالة والده د خپل پلار خط. وفتح، فتح کې هو ضمیر دی، عمدقه خالد ته راجع دی، خالد ته. وفتح او هغه کولو کو الظرف لفافه، او هغه لفافه کولو کړه، او هغه لفافه کولو کړه. نو فتح دا د فعل ماضي واحد مذکر غایب صيغه ده، اولنۍ صيغه ده، 1 نمبر صيغه ده. په دې کې هو ضمیري هغه چې مخکې کم د سړي ذکر شوی وي که نه، هغه هو امقه یادوي، همغه سړی یادوي. نو دلته د خالد ذکر شو، اوس به موږ د ټولو صيغو کې هو ضمیر امقه خالد تراجع کو. وفتح او هغه کولو کړه الظرف لفافه، او هغه لفافه کولو کړه. وقرأ دا هغه د واحد مذکر غایب اوله صيغه ده، واحد مذکر غایب اوله صيغه ده فعل ماضي. وقرأ او هغه ولوستو، هغه وویلو الرساله خط، او هغه خط وویلو. ثم اخذ بیا هغه واغسته، دا واحد مذکر غایب فعل ماضي صيغه ده. بیا هغه واغسته القلم والورقه، قلم او کاغذ واغسته، بیا هغه قلم او کاغذ واغسته. وکتب او هغه ولیکو، وکتب او هغه ولیکو. نو دا واحد مذکر فعل ماضي اوله صيغه ده. وکتب او هغه ولیکو الجواب، جواب همغه خالد یادوي، خالد جواب ولیکو. ثم وضع بیا هغه واچولو، هغه کېښودو یا واچولو. وضع فعل ماضي اوله صيغه ده. ثم وضع بیا هغه کېښودو الرساله خط فی الظرف لفافه کې، بیا هغه لفافه کې خط کېښودو. وکتب او هغه ولیکه علیه په هغې، یعنی په دغه لفافه العنوان پته. ثم وضع بیا هغه واچولو هو هغه، یعنی هغه لفافه فی صندوق البرید د خطونو بکسه کې، خطونو بکسه کې یا لیټر بکس کې. نو دا موږ سره د فعل ماضي اوله صيغه چې ده د واحد مذکر دا قرأ، فتح، اخذ، کتب، ٹھیک شو، وضع، دغه دا موږ سره فعل ماضي اولې صيغې وي. د دې نه مخکې موږ د واحد متکلم صيغه زده کړه. فرض که فتحتو معنا ده ما کولو کړو، فتحتو ما کولو کړو. او فتحت معنا ده تا کولو کړه. او فتح هغه کولو کړه، فتح هغه کولو کو، فتحت تا کولو کو، فتحتو ما کولو کو. دغه شان قرأ دی، قرأتو واحد متکلم صيغه ده. قرأتو ما اولوستو، ما اویلو، قرأتو ما اویلو. او قرأت معنا ده تا اویلو. او قرأ معنا ده هغه اویلو، هغه وویلو. نو دا وګورئ موږ سره درې صيغې مې ولیکلې، یو د واحد متکلم، یو د واحد مذکر حاضر، یو د واحد مذکر غایب.
ټیک شو او دا ټول په ماضي کې دا کار کړی دی ټیک شو فتحتو ما کولاو کړو ټیک شو او د دې نه مخکې مونږه مضارع ویلو نو یفتح معنی د زه کولاوم او فتحتو معنی د ما کولاو کړو یعنی افتح معنی د زه کولاوم افتحو زه کولاوم او فتحتو ما کولاو کړو نو افتحو چې دا د فعل مضارع اوله صيغه ده دا د حال یا د افتحو دا د حال یا د مستقبل معنی کوي او فتحتو دا هم د واحد متکلم افتحو د واحد متکلم فعل مضارع ده فعل مضارع د موجوده یا د راتلونکي وخت او فتحتو دا فعل ماضي ده د دې معنی دا کار ما کړی دی مخکې نه او فتحته دا کار تا کړی دی فتحه دا کار هغه کړی دی قرأ دا لوستل قرأتو دا لوستل ما وکړه او چې کله د دې واحد متکلم فعل مضارع وي که نه نو هغه به افتحو اقرأو وي اقرأو معنی ده زه لولم زه وایم او قرأتو معنی ده ما وویل نو قرأتو دا ماضی ده او اقرأو دا موجوده یا د راتلونکي زمانې لپاره ده مضارع ده ټیک شوه قرأتو ما وویلو او اقرأو زه وایم او قرأت تا وویلو او قرأ هغه وویلو یعنی هغه ولوستو نو دا زمونږ د فعل ماضي د اولې صیغې لږ غونته کې مشق او د دې نه مخکې درس کې مونږ د واحد متکلم دا فتحتو واحد متکلم ده واحد متکلم فعل ماضی ٹھیک شو او دا فتحت دا واحد مذکر حاضر فعل ماضی واحد مذکر حاضر او فتح دا فعل ماضی دا واحد مذکر غائب دا ٹھیک شو جی دا قشان دا قرأتو قرأت قرأ دا قشان دی قرأ فعل ماضی واحد مذکر غائب قرأت فعل ماضی واحد مذکر حاضر قرأتو فعل ماضی واحد متکلم نو دا درې صيغې به انشاءالله مونږ په نور درسونو کې په دې باندې ډېر بحث کوو نو دا زمونږ الدرس الحادي والثلاثون مکمل 31 نمبر سبق ختم شو دې نه پس په انشاءالله مونږ د 31 نمبر سبق مشق حل کوو نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام